أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. صدقت يا رب العالمين. مخکې صفات د مؤمنانو ذکر شو چې مؤمنان به داسې وي او په دې آیتونو کې الله رب العزت اوس خراب صفتونه د کافرانو ذکر کوي چې دې کې دا چل الله رب العزت فرمایي د لومړنیو آیتونو کې الله وی د دې د ازمونه چې دا په غفلت کې د حق په غفلت کې د حق نه یا په غفلت کې اخته دي پر رسوم و شرکیاتو او لهم اعمال من دون ذلك صرف دا نه چې صرف دا عمل کې د شرک رسمونه کوي یا صرف د حق نه چې په غفلت کې بلکې ولهم اعمال من دون ذلك د دې لپاره نور هم داسې اعمال دي ګډوډ چې هغه هم کوي دا هم کوي هغه هم ورسره کوي لګیا الله نوزل هم لها عاملون چې دې د عمل لره کوونکي اوس دې د عمل تر کومې پورې کوي الله رب العزت فرمایي حتی اذا لا يعلمون اذن دې کړه وې دې نه پوهیږي په دې باندې حتی تر دې پورې اذا اخذنا چې مونږ ونیسو دې لره چې مونږ ونیسو مترفیهم هغه ازودگان دي منعمین دي چې بچا باندې لګي پیسې مونږ ورپریږي چالان چې مال دولت ورکړي هغه وی راګین کو الله رب العزت بالعذاب وعذاب سره اذا هم يجأرون بیا چې يجأرون يسيحون دي بیا چغه شروع کوي الله رب العزت فرمایي چې ګناهونو کې اخته مونږ راګین کو بیا دې چغه جوړي الله رب العزت فرمایي یا ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا ورته الله په واسطه د فرشتو وي چې لا تجأروا اليوم نن چره موافه نن ورځې موافه انکم یقینا تاسو منا زمنا من عذاب ربنا زمن د عذاب الله رب العزت فرمایي دا فرشتي ورته وي چې تاسو نن زمن یعنی د عذاب زمنا لا تنصروا نشه بچ کېدی دا عذاب زمنا نشه بچ کېدی یا بچ کولی به نشه دا الله رب العزت عذاب اوس خبره ده الله رب العزت فرمایي چې د دې د ازمونه دا په غفلت کې چې دا حق د اوریدونه د حق د لیدونه په حق باندې د عمل کولو نه موږ نفرت نه کوو موږ یې تثبت نه کوو الله دې دا نه بچي
ورنہ نتیجہ بے سخت ہے، نتیجہ بے سخت ہے. بل قلوبهم بلکہ زړونه د دوی فی غمرة فبیهده کې دي، بېهوشۍ کې دي، په غفلت کې دي. من هذا د دې قرآن نه یا دا په غفلت کې اخته دي، نو من هذا په دغه رسوم د شرکیو کې. ولهم او د دوی دپاره اعمال عمل دي، عملونه دي من دون ذلک ما سوا د دې نه، د دې نه علاوه د نور عملونه هم کوي. نور عملونه هم کوي. نو یو کس ګناه کوي، په جومات کې ګپ لګوي، او یو کس د قرآن درس کېږي او دې نخرې پخرې کوي، ګپ لګوي. یو کس ګناه کوي، لګیا یې په دې کې اخته وي، او یو کس په جومات کې ګناه کوي، نو ګناه د پاسه ګناه ده. یو کس ګناه کوي، لګیا دی په دې کې، او یو کس په رمضان مبارک کې ګناه کوي. څنګه چې ابوا نیکی کوي، په رمضان کې کوي، په حرم شریف کې کوي، یا په جومات کې کوي، نو نور علی نور ده. دې خوا د ګناه د پاسه ګناه ده. الله دوسل الله وی ولهم او د دوی دپاره اعمال عملونه دي من دون ذلک علاوه د دینه. اعلان د دې نور څیزونه کوي. هم لها د دوی دپاره، هم دوی لها د عمل دپاره عاملون عمل کوونکي دي. حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې اخذنا چې موږ به ونیسو دوی لره، چې موږ ونیسو مترفیهم هغه منعمین د دوی اسودهان لري للعذاب په عذاب سره اذا هم نو په دغه وخت کې دوی یجأرون چغې وهي، په دغه وخت کې به بیا دې چغې وهي. نو الله رب العزت دې موږ د خپل عذاب نه بچي. دا خلک چې په یو څه بل څه کې اخته وي، ته په خدای یقین وکړه، موږ سره خو واسطه ډېره راځي. چې خدای راټینګ کړي نو بیا ورته حقاني هم رایاد شي، بیا ورته مفتي عبدالله شاه صاحب هم یاد شي، بیا ورته د شکر نه ښکاري، بیا ورته خراب نه ښکاري، بیا ورته مردار نه ښکاري. او چې کله راټینګ نه وي که نه، بیا هر عالم ورته د سړي زوی نه ښکاري، بیا بزرګ ورته د سړي زوی نه ښکاري. یاره زما نظر کې دې پرېوت دی، ته سر مې نه لګوې کوجا کوجې، ته دا کم داسې دبا خورې، ته څه شي چې ته به د علما لیکي چې علما به یو شخصیت باندې متفق یو د هغه طرف ته مایل دی، نو پوه شه چې دا کس چې علما په چا نه غوندي. ځکه د دغې فرق خو به عالم کوي، عام کس به څه پوهېږي. عام کس ته خو که چا تعویض وکړو، هغه د زمانونو جټ جاهل، هغه خیره د اسخاب امن به په غسل کې به تعویض چې په جومات کې په میرات کې لیکلي، په منې باندې به تعویض لیکلي، خو د ده کار به پرې شوي دی چې دا لوی ولي. نو که یې کتلي دي چې هغه کوم وخت ته رسېدلی، عام کس د ولي څه فرق کوي. کار شیطان میں کند نامش ولی ای ولی اصل مولایون رحمت اللہ علیہ فرمائے چکان دا شیطان پی نامش ولی پنوم دا ولی سرا گر ولی این استلعنت بل ولی کچرتا دا ولی اللہ و دا بزرگ پی دا شیطان بزرگ ہے لعنت بل ولی زمانے پا ولی بانی بیا لعنت دا بزرگی ندا تو با بزرگ سکتے قد كانت یقینا راغلیو آیاتنا زما تتلا چې لوستل شي علیکم پتاسو باندې وکنتم نو بس وی تاسو قد كانت یقینا وی تاسو آیاتی چې خانه پګړه لا تجأروا اليوم تاسو چې مو خنن رات انکم یقینا تاسو منا زمنا اے زمون دا عذاب نه لا تنصرون نشه بچ کړي یا نشه بچ کولی څوک هم زمون دا عذاب نه نشي بچ کولی. الله دې خپل عذاب نه باخله وساتي. الله رب العزت فرمایي قد كانت آیاتی یقینا اے پتحقیق سره زمون آیاتنا تتلا لوستل بشو علیکم پتاسو باندې. الله ورته چې زمون آیاتنا پتاسو لوستي شو وکنتم نو بس بے تاسو اگرزیده تاسو با علا اعقابکم بخبل کندو باندی تنکسون پریخودون کی یا اے وکنتم نو بس بے تاسو علا اعقابکم بخبل کندو باندی تنکسون ترجعون واپس لیدون کی. اللہ رب العزت فرمائی چی تاسو اس تا خبری کرے اس وائے چی من دنیا تا واپس کی اس وائے چی دا چل دوشی آوہ چل دوشی
تاسو په دنیا کې به چې زموږ آیاتونه ورته کله چا تلاوت کړه ترجعون تاسو به واپس شئ په ګوندو باندې چا به درته د قرآن خبره وکړه تاسو به چې بوزه جوړ کړو واپس شئ سپک به هم ګاڼه مونځ به درته چا وي تاسو صرف مونځ یاد چا به درته ووایي چې زکات ورکوه مړه ته خو ځان نه چا به درته ووایي حج کوه مړه ته خو ځان ولې نورې به دلته غریبانو سره امداد وکړه ډېر نه دی غریبانو سره امداد ته نه کې خدا دې صرف د حج د بهانه کتلې ده د عمرې د بهانه کتلې ده چې دا کوم کسان د نیکۍ څه ناڅه کار کوي نو چې دا نه ده دا د خلکو باندې نو حدیث شریف کې راځي وایي چې ګوره آیات د قرآن پاک یو حرف تلاوت په خدای پاک لس نیکۍ ورکوي او الف لام میم دا یو حرف نه دی دا درې حرف دي په ظاهره باندې نو دې رسول داس دېرش دي او بعض علما فرمایي چې نه دا الف لام میم بیا الف ځان له درې حرف لري او لام ځان له درې حرف لري او میم ځان له درې حرف لري نو ویل او کدا سیواله یو په اویاو شو اویاو له یو حرف نه کوله چې ضرب ورکا نو 210 نیکي الله رب العزت تعالی درکړي ایو دې 210 بیا چې د انتقام د ناس دي بیا د روزي میاشتا او دې کې څومره اخلاص زیات دي الله دې الله توفیق ورکړي کوشش انسان لدا پکار دی بنده له کوشش دا پکار دی چې د هر نیکه کار په دې میاشت کم از کم وکړي او په دې کې سوچ دا نیول پکار دی که زه د دنیا کار لا زه کاروبار له د ساعت نه ماښامه پورې ټیم ورکولی شم ماسخوتنه پورې ټیم ورکولی شم کالج او یونیورسټۍ نه چې دي استاد دا زمیندارۍ نه چې دي دې شیزونه له زه غونډه رس ورکولی شم نو دا خدای کلام نه چې زه چېرته نیمه ګټه ورکړم دا د دې میاشتې کار دی چې نه پکې څوک یا تاسو دا کوم چې خاص کار مشران دي دا ونه کوي چې موږ درته ووایو په یو ټیم کې خپل بچي چې د کالج کې یونیورسټۍ کې یا چې هغه د سکول تعلیم کې په دویم ټیم کې پیدا کوي نه دی په خدای کې دی نه دی ولې هغه د غریبانو کار هغه د پیرانو کار د تبلیغیانو کار اوس پیرانو نه دی ګرامو د تبلیغیان نه دی په قسم نه دی امولیان نه دی اسلام بس اور دین کے بڑی شان سے نکلا تھا عالم سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریبوں کو خالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا بخوب کی لیدلی ودا دا خوب پر کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چا ضروری د نو حقیقت کی ضروری بیا دا ایک پر کیفیت یا آسان نشي کوئی ما ولید بخوب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې دا پیښور چې دا کومه کې صفواني نه هزاروان د بدی کې ګرځي او خپې مبارک یې زخمی دي او اوازونه لګي چې خبره وي ما ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې خبره وي چې دین یتیم دی او څوک یې تاسو کوونکی نشته څوک یې تاسو نو یو بیا ته وګوره خپل کوشش وکړه انتخاب ته کې خپل کوشش وکړه دا نه شي کولای بیا دا موږ یو دعوت تاسو چې دا ساکه شر سټي مزګاری ته مونږ تراولې ان شاء الله چې دا کار ختمي دی بچریا په کالج یونیورسيټي کې لګي دی په سکول کې لګي ان شاء الله ک الله ته منظور و نو دا وکي ولا مې مدرسې د بنځي په خپل جماعت چې کوم ټیم دی مزګاری د دې لپاره چې کوم ټیم مزګاری ته راولې ان شاء الله ولا د دې سبب کوو سب دغه وو حدیث په سره چې څه وو وي دې څنګه نه تیارې ولې د ګراوند ټیم خامني دې د زمیندارۍ ټیم لکه زمون ایمان دې راغی دې ته یا تو بیا په دې نشي کوشش انسان لا پکار دې کار کوي دې څه وایي په دې کې کوشش دې تا نه ورس څوک کشران ته تاریخ وګوره معاذ او معوذ وګوره رضی الله تعالی عنهما محمد بن قاسم وګوره لوی خلک تیر شوي دي
هغه د مونږ چې چاته وایي د بلوغت او د نه بلوغت کیسې وایي چې بالغوالي ته رسېدلی د لغون سن فتح کړی ای چې بلوغت ته رسېدلی دي هغه د الله جل د عربو په بعضو خطو باندې اسلامي جنډې وتولي هغه چې بلوغت ته رسېدلی دي نو هغه په فقه کې چې د عبد الله بن عمر سے پرشان په صحابو کې فقيه یادي دوی خلک دي په صحابو کې فقيه یادي حالانکه په سم کې د نورو صحابو نه وسو درې چې کښو دا د بلوغت دی یادي کې وسیله بالغان شوی او دا مقام حاصل بیا دغه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په کښو دي صحابه بد غني چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې ولې هغه علم کې د حق تر رسیدلو چې عمر رضی الله تعالی عنہ په عبد الله بن عباس په خپل مشورو کې شامل و کینه خپل کشران کې نه کنه کې او چې د ماشومان نه لنه کې خپل وانه موږ ته دا داوي علماء لیکلي دي را بنشنه فتوا باندې چې کم کس بالغ نه دی په خبر باندې ویږي او خیال ساتل شي د جمعه د آداب وي کلام یو مشرکین او ځان سره دغه کشر کېږي نو اتام ډېره غوره خبره چې بالغ نه وي په هغه کلام نه لري او چې کلام جوړ شي په هغه څه د نیکۍ او د بدۍ حساب شو هغه ځان د نیکۍ او بدۍ په اتکا باندې پوهېده سي بل د الله رضا د ذکر کوه چې کوم ذکر استا سمولې مو نه الله یې توفیق ورکړي قد كانت آياتي يقينا راغلي وآياتنا زمنگا يقينا وآياتنا زمات الله جلستل بشو عليكم فتاسو باندي فكنتم بسويتاسو على أعقابكم بخلقون باندي تنكسون ترجعون چي واپس کیتون کیوے مستكبرين تکبر کون کی انکار کون کی به دې قرآن با انکار کو واپس بشي سامرن اے قصاصینا بعد العشاء کسی وقت بوله د ماسوتن نفس او د قرآن نه واپس شنو عموما د عرب مزاج مو د ماسوتن به حرم شریف تراون شو الته بیا کسی کوله منګړ کسی د نه به کسی به سره کوله اسنګ چې زمون تاسو دا منګړ کسی ویسو کاسمان ته نه دی خطرې کوله اعلان مې چې په شړې خطرې دا ټول منګړ کسی ستوري دی وشو سورنس پومه دي مستكبرین انکار کوونکی دي به په قرآن سره او کبر به جدا په سبب بیا یو جدا پکې راځي سامرن کیسه کوونکی بعد العشاء تهجرون او پریودون کی وی قرآن لرا قرآن عظیم شان باندې خود خان قرآن باندې خود یو ځانه ليله القدر شپه دي خو ځانه جوړ کړی دی د دې ګومان چې په تاسو څنګه ليله القدر اټو دا تک شان وی چې ليله القدر شپه ویني نو یو شی په سجده پروت نو یو ځانه چې ليله القدر ویني شپه ویني نه زمام مور ملایکی چې کېدل دا ټول ګورې کنه مشران وی هغه چې ليله القدر شپه ویني چې ویلي دا وی یا ډېر شوما ډېر شوما یا هغه چې وی دا بوټه مرامات شوی نو ورته پته نه چې دا ليله القدر شپه وی چې دا بوټه مرامات شوی دا په حساب د تانګي صاحبان نو ګډو واپس وکړي نو راځي چې ورته وتل چې باندې دا و چې سارا ناسې باندې دا د ځان نه خالو د خپل کیسې دا چې خپل کیسه تختې الوان خپل کیسه چې لاټین باندې دا هغه د خپل کیسه راوړي چې رانا ورسره لاړ شي دا شي چې ورسره ډنګ رانا کم نه تاسو په ځان ورته رانا ملي فلم يدبروا القول آیا دي سوچ او فکر تدبر نو کوي په وینا کې دی په دې وینا کې سوچ او تدبر نه کوي دي چې خبرو کې د سم چې دا کله د قران درس شروع وي د قران درس ته دې لوبه مکو راځه قران ته کې دې نو دې څه کوي د دغه چې دا قران وې کې خیر دی د مونږ چې کله پراخه دی اوس د ماقام دی بیا مونږ وکړه بیا قران ته دغه مجلس کې مکه اوس پراخه دی وخت سره ډېر خیر د سبب ته کې نه ځکه چې د دیوبند نه فارغ نه زه دې پیژن چې باندې کې نه تراشه خیر دې دې درس ته کې نه سبب وایي یا چې بیا مونږ وکړه اوسونه مونږ وکړه افلم يدبروا القول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمایي د دې معنی دا افلم يتفکروا في القرآن آیا دې فکر نه کوو سوچ نه کوو په قرآن کې ام جاءهم یا راغلی دې د ما حرسلم يأتي آباؤهم چې نو راغلی کاران د دوتان اولین بنوتا دې
دی په قرآن کې سوچ فکر نه کو یا د دې چې کوم پلانانو هغې ته دا څیز نه راغلی دا څه چې دې ته راغلی پیغمبر هغې ته نه راغلی داسې خبره ده ورپسې الله سوی ام لم یعرفوا یا دې نه پېژني ام یا دوی لم یعرفوا نه پېژني رسولهم پیغمبر لره یا دیو نه پېژنده پیغمبر لره فهم نو بس دوی له دغه پیغمبر لره منکرون انکار کوونکي دي خیال کوي بیا ورته دې نه جوړوي ام یقولون آیا دوی وای ام یقولون یا دوی وای به جنت چې په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لیونتوب دي نعوذ بالله یعنی دا خبره ګولا به وي دا خبره دومره مشهوره کړې وه چې د عربو نه یوه لرې کړې وه د مکې معظمې په هغې کې یو لوی سړی دوامات دوه سړی دغه دوامات چې دي به د کیسر او کسرا د هغوی په دربارونو کې کېناستو د ده خبرې به خلک اورېدې ډېر لوی سړی بصیر او بلیغ او ډېر لوی دمه چوونکي دمونه د ده مشهور ډېر خلک ورسره خدای خبرې نو ده ته هم دا خبره ورسېده او چا ورته دا خبره وکړله چې کس لیونی شوي دی خو پلار او مور یې نشته یتیم دی او خاندان والا منظر نه لګي نورې خبرې کوي وای نورې خبرې کوي او یا یو کس مړ شو چې وفات کېده نو بچو ته وایي چې کاغذ راوړلی چې په پلانکي مې 15 لکه دي په پلانکي مې 2 لکه دي په پلانکي مې 2 دي چې هغې لیکلي نو زامن ویل ښه بیا ورته چې اوس دا بله سفر کې دا پلانکي را باندې دومره یې هغه را باندې دومره یې ورته یو بل ته وایي چې بابا خو سمه خبره سره ما بیماره ګرانه نو ورته وایي وایي دې چې دی وایي داسې محمد راغی راته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخامخ کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه هم سړی نه یم وایي ما پسې خلک چې دي سفارشونه کوي زه خلکو ته ځم او زه داسې مشهور سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اورېدلی او زه چې دي دا یم د کیسر او کسرا هغه مشران ما ته هغوی چې دي ډېر په ادب کې دي زما خبرې ډېر فصاحت او بلاغت ولې ډېر په ادب سره اوري هغه ورته ښه نیسه وایي زما ستا د نیکه سره اشنایي وه چې هغه ته وایي چې یتیم دی نو د دې وجې تا له راغلی نو ورته نو وایي زه خو لیونی نه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زه خو لیونی نه یم نو ته بیا څه قسمه خبرې کوې چې دا خلک وایي چې لیونی وي وویل نو ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره خو به ورته وي د جمعې هغه چې کوم وایي کومه چې دا رسول دي او بیا یې چې ورته وي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ دا سورة ورته سورة الطارق نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة مبارکه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة مبارکه چې څنګه ورته دا صورت ختم کړ داماد ورته وی لاس راوړل چې بیا او اسلام یې ورته داسې خلک شروع کړل ورته وی تاسو وایي چې دی لیونی دی په دې لیونتوب دي بل جاءهم بلکې دی راغلی تاسو ته بالحق په حق سره واکثرهم او اکثر دی بل جاءهم بلکې راغلی دی دوی ته بالحق په حق سره واکثرهم اکثر دی بالحق حق لرا کارهون نه خوښوي اوس دې ځکه معنی ما د دوی نه جوړ تا وښه دې ځکه دی وایي چې ام لم یعرفوا رسولهم آیا دې نه پیژني دې پیغمبر لره یا یو نه پیژني پیغمبر لره یا بره یا فلم یدبروا القرآن نو دې ځکه معنی اصل کتاب بل یعرفوا رسولهم بلکې دې پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم لره بلکې دې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ولې نعوذ بالله من ذلک بل جاءهم بالحق بلکې راغلی دا پیغمبر دې ته په حق سره دا ټولې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څه ځان نه تړلې دي او پیغمبر پیژني چې صادق او امین دی خو ایمان پې نه راوړي نو الله رب العزت فرمایي بل جاءهم بالحق بلکې راغلي دي ته په حق سره واکثرهم للحق کارهون او اکثر د دې چې دي حق لره نه خوښوي ولو اتبع الحق وچرته تابعداري کړې وي حق اهواهم د خواهشاتو د دوی لفسدت السماوات نو بګار به جوړ شوي په ځمکه کې روانه شوي به اسمانونه والارض او ځمکه ومن فیهن او هغه څوک چې بدي کېږي الله رب العزت فرمایي که چېرته د حق د قرآن پاک تابعداري کړې وي د دې د خواهش قرآن د څه مسله بیانوي د الله د توحید که چېرته د شرک خبره کړې وي
نو بیا به الله وایي دا ځمکه او اسمانونه روان شوي دي خبرې ته خیال وکړي دا به روان شي ولې دا به خلاف فطرت وه د انسان په فطرت کې عقیده د توحید پرته ده او کوم څیز چې خلاف فطرت شي نو الله وایي دا باندې سونابود شوي دا به ختم شي دا ځکه د فطرت موافق دي او بل امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول کائنات د خدای په صفاتو باندې ګرځي وایي ته چې په یو کاغذ باندې سبحان الله وایي د خدای صفاتونه ولیکي او دا کله ځمکې ته ګزارېږي نو د دې کاغذ نه خدای پاک د دې هغه زور واخلي که چېرته یې وانه غوسته نو د دې یو کاغذ په غورځېدو سره به دا دنیا ټوله تس نس شي ختمه شي دومره د خدای د یو صفتونو ټول سبحان الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اے قیامت په دنیا په شریر خلق راځي تر هغه به قیامت نه راځي تر څو چې په ځمکه باندې ویلی شي الله الله تر څو چې په ځمکه باندې ویلی شي الله 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 تر څو چې په ځمکه دا اواز لګي دا عقیده د توحید بیانېږي په ځمکه باندې د قیامت نه راځي معلومه دا شو چې د ځمکه دا توحید عقیده د فطرت سره موافق ده بل آتیناهم بلکې ورکړي دي موږ دوی ته بذکرهم نصیحت د دوی ذکر د دوی خو فهم دوی چې دي عن ذکرهم د ذکر د دوی نه د نصیحت د دوی نه معرضون اعراض کوونکي دي ام تسألهم آیا ته سوال کوي د دوی نه خرجا د تنها د مسئول فخراج ربک نو ثواب د رب ستا تنها د رب ستا خیر غوره ده وهو خیر الرازقین او دغه الله تعالی بهتر د رزق ورکوونکو دی اے الله به بهتر رزق درکړي د خلکو نه بس سوالونه وکړي د تنها الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه د ځوان کې دې سوال وکوم نه کې بیا ایمان دروړي وانک ويقينا تدعوهم ربنا بيولنا الى صراط مستقيم سدلالتا وان الذين ويقينا هكذا لا يؤمنون بإيمان روڑی فسبانی بالآخرت بآخرت باندی عن الصراط ندسید دارنا تسمی دارنا لناکبون معرضون دی اعراض کون کی دی اللہ رب العزت فرمائی تو خودی دا دعوت ورکے سمیلاری طرف تا خودی با دا سمیلاری طرف تا نرازی دی چی دی دا دا اعراض کون کی دی مخ اڑون کی دی اللہ دے دا لڑا نبت کی